کو بھی ایک اپنے لیے بنائے. انہوں نے مجھے بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بل پہ دو کو خالی او اللہ دې انسانیت خدمت والی او الله دې ها کارونه زمونږ والی چې الله په زمونږ خوشالي او داغه مخلوق په زمونږ خوشاله. تعلیم یوازې د دې لپاره نه دی، تعلیم د دې لپاره دی چې ستا it should open up your mind. You should identify with the feeling of others. You should share your love with those who need it. You should share your resources with people who. منګه کله یو پر سره سمونه اختلافات هر څه په خپل پنځه باندې خو زما د خدای تعالی قسم تاسو یو پیر دی انسان په کار راشي دی انسان ون بچ کې داغه ته خیر ورسوي قسم دې چې پای کې ډېر ځل سکون دی زمونږه دا وایي لکه زمانه مخکې زما د مرګري چې خبره وکړه چې سوات یو 3-4 کاله مخکې یو ډېر سیولایز سوسایټي وه نو 3-4 زره کاله مخکې نه یوازې زما ته نن هو د سوات خلک چې دی I think they're the most educated, they're the most dignified, they're the most peaceful and the most civilized people in Pakistan. There's no doubt about it. مونږ چې کله هو خپل تقریر شروع کوو نو د هغې نه مخکې مونږ کلمه ووایو بیا مونږ تلاوت وکړو د تلاوت ترجمه هم وکړو خو د بدو د قسمته دا د دقې خولې دپاره دی که د دې ترجمې باندې مونږ عمل وکړو نو زما په خیال کې دا معاشره به نن هغه نه وه کمه چې دا نن ده ځکه دا قرآن چې راغلی دا آیاتونه چې راغلي دي دا د یادول دپاره نه دي راغلي دا به په هغه زمانه کې خلکو حفظونه کول ځکه لکت پړت نه اوس چې دا کتاب دی د دې کتاب مقصد دا دی چې دا تاسو ووایئ او په دې باندې تاسو عمل وکئ او په دې کې د دنیا په دې کې د ژوند د هر شي مسله ده په انګریزۍ کې یو خبره کوي وایي قرآن از a book for all times حالانکه دا 14-15 کاله مخکې راغلی خو ولې دا وایي that it is a book for all times ځکه د دې تشریح بس تاسو د وخت سره کوئ ټیکنالوجي ډیولپ شو که نه پخوا بینکونه نه وو شناختي کارډونه نه وو دا شیزونه ټول رالو نو په دې کې څه ممانعت نشتی چې تاسو د دې تشریح د دې وخت لپاره وکئ او که تاسو وګورئ نو که پیغمبر هم خبره کړې پیغمبر د امت لپاره خبره کړې د یو فرد واحد خبره یې نه ده کړې By this I mean that every individual has to contribute what he can for the betterment of this society. که زما د 10 روپو چار کیږي زما د 1 غنټې چار کیږي د چا د 100 روپو چار کیږي نو خدای دا هر څه چې مونږ راکړي دا یوازې زموږ دپاره نه دي راکړي خو د دې دپاره راکړي چې تاسو د خپل د وسه پورې په دې معاشره کې دا شی ولګئ او دا معاشره چې دا یوه ښه معاشره کوي تاسو دلته تعلیم صحیح زه به تعلیم وکړم زه به نوکري وکړم زه به د خیر سره ډېر شی پیسې ګټم نو تعلیم یوازې د دې دپاره نه دی تعلیم د دې دپاره دی چې ستا it should open up your mind you should identify with the feeling of others you should share your love with those who need it you should share your resources with people who need it چې دا چل مونږ کوو نو دا معاشره به ټیک کېږي ای د نن دا تنظیم دوی جوړ کړی دی ٹھیک ده په دې کې زما په خیال کې حکومت یا بل چا د دې سره څه کنټریبیوشن نه دی کړی او ضروري نه ده چې زه د یو ښه کار د دې دپاره کوم چې زه 100 روپۍ یو ځي له ورکوم او زه ټوله میډیا راو او زه چې دا 100 روپۍ چې دي ما ډونیشن وکړو چې سړی یو ښه کار کوي ای د خپل تسکین دپاره کوي د خلکو د واه دپاره یې نه کوي خلکو چې په والي صاحب او باچا صاحب ته دا خبره کوله چې تاسو د سکولونه چې جوړ کړي تاسو د هسپتالونه چې جوړ کړي تاسو چې دا سړکونه جوړ کړي دا یتیمخانه چې درته جوړه ده او زما په خیال کې د سوات 90% خلکو ته دا هونه ده پته چې دلته یو یتیمخانه زما ترور او زما مور جوړه کړې وه او د خیر سره د سوات پکې یو سړي چاته 1 روپۍ پکې نه ده ورکړې خدای دې موږ ته د هغې ضرورت نه راولي دا نه وایم خو چې په یو علاقې کې یو سړی یو ښه کار شروع کړي نو ضروري نه ده چې هغه د تاسو له راشي او تاسو ته چې ګوره ما دا کار شروع کړی په دې کې تاسو ورکوئ دا خو زموږ د ټولو فرض دی چې موږ د هغې دپاره ورکړو او د یتیمانو دپاره خو پیغمبر ډېره لویه خبره کړې ځکه پیغمبر چې هغه په خپله یو یتیم و اته پته و چې د یو یتیم څومره محروم یې نو چې په یو علاقه کې یو ښه کار شروع کړي پکار دی موږ ټول په هغې کې ښه بھرپور حصه په هغې کې الو دلته خلک تعلیمونه وکړي هی د نن سبا خلک دا موږ باید دا وایو که نه that the medical profession is the most humane profession in the world دا د ټول نه humane profession دی ځکه د یو سړي ژوند او مرګ ستا په لاس کې دی
خو د بدو د قسمته زما په خیال کې 90% ډاکټرز چې دي هغو د دې نه یو ډېر بھرپور کاروبار جوړ کړی دی. زه یو ډاکټر له تللی وم، زه بهر ناست وم، د هغه څوک ریسپشنسټ چې و نه د سواتو، نو کېناستو ما ته وایي چې دا ډاکټر صاحب چې دی دا دونه خلک ورته راغلي، وایي دی چې سهار راشي نو دی په یو چټ باندې ما ته ولیکي چې ما له به نن دونه پیسې، که په هغې کې زه 100 کسان ګورم، که په هغه 80 ټسټونه خلکو ته لیکم. زه یو ډاکټر له تللی وم، نو زما سترګې وکتې، نو چې زه راوتم ما تپوس کوم ډاکټر صاحب ما فیس څو دی؟ وایي جی وی تاسو فیس مه ورکوئ. خو هلته زما سره خواته یو بوډۍ خزانه سو چې د کالام نه راغلی وه، نو ما 1000 روپۍ راوستې، ما هغه ته کېښودې، ما ډاکټر صاحب ما که تو زما 2000 روپۍ والې نو ما ته فرق نه کوي، زما نه دا فیس والا، خو د دې غریبې ښځې نه دا فیس تاسو مالې. نو موږ ټول چې دی موږ به خپل کردار په دې معاشره کې خامخا ادا کوو، که نه دا معاشره چې دا چېرته هم نشي ټیکېدی. او د ورکولو دا شی چې دی په چا باندې رحم کول چې دی دا زما په عمر کې نه پیدا کېږي، دا ستاسو په عمر کې نه پیدا کېږي. اٹ هیز ټو بی انکلکیټډ وین یو آر ا چایلډ، چې تو کله وړوکی دا څیزونه به په تا کې انکلکیټ کېږي. زه یو مشنري سکول ته تللی وم، بنهال ایبټ کې و، هغه فادرانو چلو، نو چې کله به هلته بیره نه جوړه شو یا پی ټي ماسټر به نه جوړه شو، نو هغو به یو وړوکی ډبی کېښود او په هغې به یې ولیکل ډونیشن باکس. په سکول کې به زموږ سره څه پیسې وې، چا سره به 2 روپۍ وه، د چا سره به 15 روپۍ، چا به پکې اتانې واچولې، چا به پکې روپۍ واچولې. دا نه چې په هغه پیسو باندې به هغو د هغې علاج کوو، علاج وله به هغو په خپله کوو، خو په دې وړو کې یو شی اچو چې نه پکار دی چې یو سړی ضرورتمند دي، که لږي او که ډېري چې موږ هغو له ورکولی شو. نو دا زه چې اوس دا نوی قول اینمه، نو شکر الحمدلله چې په دیو کې د خدمت هغه جذبه شته. خو زمونږ په عمل کې یو بله بدقسمتي هو ده چې څوک ښه کار شروع کړي که نه، هغه غریب دونه ولړځئ چې توبهګاري کړي، نور هم توبهګار کړي چې ګوره که ښه کار مې وکړو چې دا حل به کېږي. نو پکار دی چې مونږ د یو بل سپورټ کوو، او یوازې حکومت په دې ملک کې هر څه نشي کولی. نه حکومت ټول نه نوکریانې ورکولی شي، نه حکومت په هر چا باندې تعلیم کولی شي. مونږ به مخې ته راځو، هدي اوس پرایویټ سکولونه دي، په هغې کې واړه سبق وایي که نه وایي، فلاحی ادارې دي، دا چا کولاو کړي؟ حکومت خو نه دي کولاو کړي، خو خلکو کولاو کړي دي که نه. نو پکار ده چې مونږ یوازې خپل سوچ نه کوو، مونږ د خلکو هم سوچ کوو، او سوچ په دې نه کوو چې زما د نوم راشي، زما د په اخبار کې پروپاګینډه وشي، زما د په فیسبوک باندې راشي، خو د دې دپاره چې ما ته د تسکین ملاو شي او خدای دې زما نه خوشحاله شي. زما خو دعا ده چې خدای دې دا تنظیم کامیاب کړي او چې زما نه څه کېږي انشاءالله زه به ستاسو سره خپله پوره مرسته کوم. ډېره مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه کوهستان بلډ ډونیشن سوسایټي، تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ له دعوت راکړو. دا کار یوازې ستاسو نه دی، دا کار زموږ د ټولو په شریکه باندې دی، او انسان هم هغه انسان دی چې د چا په کار راشي. زما په خپل خیال که تاسو وګورئ نو آخر هم د خلکو په کار راځي او څه نه څه کار کوي، انسان ته لاس ورکوي. نو زه یم چې موږ له پکار دی چې موږ د هغه نه هم ښه شو، موږ د یو بل انسان ژوند بچ کړو، موږ د هغه په کار راشو، د هغې دپاره موږ د دې خلکو مرسته وکړو، د هغو ملګرتیا وکړو. زه بس یو وړ غونته کې واقعه ستاسو سره شریکه کړم چې کله دا سیلاب راغی او موږ دا حالات وکته چې یاره په کالام کې، بحرین کې او د هغې نه بره وتروړ ګبرال کې، مټلتان کې، پلوګا کې هلته ډېر زیات نقصانونه شوي وو او تباهي شوي وه، چونکې زموږ دلته سر اوبه نه پاتې کېږي، اوبه وځي. نو د هغې په وجه باندې هغه داسې نه ښکاري چې دلته څه نقصانات شوي دي. نو څنګه چې زه دادو ته تللی وم، دادو کې اوس هم هغه اوبه له هغه شانتې ولاړې دي او شپږ فوټه اوبه اوبه هلته هم دي. نو دلته چونکې اوبه نه وي، نو چې موږ به کله کسان راوستو، د بي بي سي والا زما سره رابطه و، عبدالله ورسره ما لیږلی او نور ارګنایزیشن راغلي وو، هغوی سره زموږ رابطې وي، نیاز صاحب سره هم رابطې وي. هغه به موږ چې کله دغه ته بوتلو، صرف بحرین کې به ښکارېده چې یاره بحرین ډیمیج دی، بازار خراب دی او هلته کې نقصان شوی دی، بقایا نور نه و. تاسو یقین وکړئ چې
منګ هغه رپورټونه جوړ کړو هغه ځګون ته مشکل ته موږ لاړو نو هغه ځکه بیا مطلب امدادونه هم رالو خلکو په انفرادي سطح باندې ما پکې د زمونږ شهزاده صاحب زوی چې کوم دی شهریار امیر زیب صاحب زوی چې کوم دی هغه په خپله باندې ما لیدلی و چې موږ لاره بنده وه پیاده را روان کړم ته څه کې نو دا هغه جذبې دي چې مطلب د هغې تحت به موږ مطلب د یو بل په کار راځو منګه که د یو بل سره څه نمونه اختلافات دي هر څه چې په خپل خپل ځای باندې خو زما د په خدای تعالی قسم وي تاسو یو پیره د یو انسان په کار راشئ د یو انسان ژوند بچ کوئ د هغه ته لږ خیر ورسوئ قسم دی چې پای کې ډېر زیات سکون دی زمونږ دا واړه چې کوم لګیا دي دا سټوډنټس چې لګیا دي او نن دا تنظیم د دې جوړ دی د ډېر وخت نه زه فالو کوم او دیم ما فالو کوي او زه د دې هغه اکټیویټیز نه ما د دې په ګروپ کې زه وم بیا دغه ګروپ نه زه پته نه لګي زما هغه دغه خرابه شو هغه واتساپ زما ټول دغه شی د هغې نه زه وتی وم یقین وکړه د دې وړو به داسې اکټیویټیز و ځای په ځای نن پلاني ځای کې وینه پکار دی چې ځان ورسوي پلاني ځای کې وینه پکار ده ځان ورسوي یا لکه په دې دلته څه فایده ده خو دا هغه انسانیت دی دا د انسان جان بچا وهل دي او دا د ټولو نه عظیمه پیشه ده که زه به بالفرض که په خپله هینه نشم ورکولی او زه په خپله څوک دا نو کم از کم د دغې دپاره زه خو څوک مایله کولی شم که نه نو زما دا فرض جوړیږي چې زه د دې زه اوس په یو ډېر اهم موضوع کې او ډېر په یو اهم میټینګ کې وم دغه لیټ راتلو بخښنه هم غواړم خو د خپل ملګرو ته ما وویل که دې میټینګ له ځکه ورځو چې دا یو داسې یو اداره ده او داسې یو ارګنایزیشن دې جوړ کړی دی چې دا ژوند بچ کوي د انسان نو هغه انسان هغه ژوند بچ کول زموږ دپاره ټولو دپاره الله تعالی وایي چې ته د یو انسان بچ کا پوره انسانیت ژوند چې ته بچ کړي د یو انسان جان والا د پوره انسانیت جان چې لکه تا واغستو زما په خپل خیال موږ له اپریشیټ کول پکار دي او موږ به سره شانه به شانه ولاړو کوم ځای کې تاسو زموږ خدمات علی موږ به ته حاضر یو او نور متلونه او دغه راته نه کوم خو صرف دغه راته یم چې په پلټ کې موږ چونکې زما کار صحافت دی خو صحافت سره ما هم زه چا په کار رالم ما چاته خیر ورسو د هغې نه ماته چې کوم سکون میلاوېدو نو چې ته د چا ژوند بچ کې دا به څونه دغه یو جهان مننه جي موږ چې کله بلډ ډونیشن سٹارټ کړو د کیمپین سٹارټ کړو 2015 کې دا زموږ یو لایف سیورز بلډ ډونیشن کیمپین په نوم باندې فرست ټایم موږ کیمپین سٹارټ کړو نو موږ ته انیشلی ډېر زیات چیلنجز وو پای کې یو چیلنج دا و چې د کلو خلک ډېر زیات وینه چې دا ډېره کمه ورکړي ځکه هلته کې اویرنس کمې او موږ خو چونکې په سټي باندې فوکس دی برډن چې دی د ټولو علاقو چې دی هغه په سټي باندې دی څومره هم چې پیشنټ راځي هغه دلته کې په ځکه د کلو نه خو څوک نشي راتلی بلډ نشي ډونیټ کولی ټایم زیات لګي ځکه د کالام نه د مټي نه د خوازخیلې نه د هغه ځای نه چې کسان راځي نو ټایم لګي دونه ټایم وي نو د پیشنټ سره نو موږ به دلته د لوکل بلډ ډونرز به راتلل هغو به بلډ ډونیټ کوو نو په کلو کې موږ ته داسې د انعقاد ولایت په شان کسان ضرورت و چې هغوی هلته کې اویرنس راولي په خپل سوسایټي کې اس سال کے اندر دو باتیں کرتے ہیں ڈونیشن کی ٹیم سوات نہیں بلکہ نن زما چې کوم ټاپک دی هغه په کیس لیډینګ اینڈ ویریفیکیشن باندې کوهستان چې کوم نوم دی دې سره به زموږ عقیدت ووایي او موږ زموږ په دې سوسایټي کې څومره چې بلډ ریکوائرډ دی په دې کې سب سے زیادہ سویلائزڈ پیپل جس طرح آج کل ہم یورپ اور امریکہ کی ایگزامپل دے رہے ہیں ورکولی شي چې دیر کې پکاري په پېښور کې پکاري د روشي دی ولا تنظیم کړي ناظم صاحب دغه د مسله تاسو سره چې دغه د ما تجربه شي نو هغه دا د چې اویرنس وختي یو ملګری دلته خبره وکړه وقاسو غالبا یا بل یو ملګری بهر هغه وی چې را مونږ دایره ختمول پکار دي چې ممکنه ورکو موږ سره دا چل وشي دا شرط وشي ماشاءالله قدم یو نوجوان یو